ورحمة الله وبرکاته. اسدالي سیما د طرفه ټول ته ډېر زیات سلامونه او احترامات ومنئ. سلیم الله صاحب دا کوېسچن وکړو چې یاره ستا باندې کمې سپورې او ستونزې او سختې تېرې شوي دي او دا څنګه یو سفر و. نو داسې ده چې د نیلسن منډیلا یو قول دی چې یاره وایي خوب هغه نه دی چې سړی اوده شي وویني، بلکې خوب هغه دی چې تا اوده کېدو ته پرېږدي. ګولډ میډل اخیستل او بیا ټیچینګ کول اسپیشلی د سوشیالوجي دا زما یو ډریم و، دا زما یو خوب و او ما ویل چې یاره زه به خامخا دا اچیف کومه. نو دا ما ځان ته یو ټارګېټ کېښودو، خو خبره دا وه چې په هغې کې زما د فیملی بیکګراونډ داسې و چې زما حالات کړکېژن و، زه هغې ته پرېښودمه نه. ما کوشش دا کوو چې یاره زه اگر چې زما سره هغه ریسورسز نشته دی، خو بیا هم زه کوشش وکړم چې یاره خپل دا ګول چې دا اچیف کړم. نو د پرایمري لیول نه والا تر د ماسټر لیوله پورې الحمدلله زما فرست پوزیشن راغلی دی او فرست پوزیشن به زه دا ووایم چې دا په زندګۍ کې ما د 2 سیزونو ډېر زیات خیال ساتلی دی او په هغې باندې ما چېرته هم کمپرومایز نه دی کړی. یو دی اسایمنټ او بل دی ډسپلین. تاسو ته هم ګرانو کتونکو زه دا یم چې چېرته هم خپل لایف کې په 2 سیزونو باندې کمپرومایز مه کوئ. اسایمنټ او ډسپلین دا یوازې ستاسو په اکیډمیک لایف کې نه بلکې د هغې نه هټ کر هم دا ستاسو په مذهبي زندګۍ کې، دا ستاسو په معاشرتي زندګۍ کې ډېر زیات پکار راځي. نو دغه هند کې دا سلسله زما روانه وه. د پرایمري سکول نه زما پوزیشن شروع شوی، فرست بیا زه چې کله های سکول ته رالم نو د 8مه پورې ما ابتدایي کوم سبق چې دی نو په ما باندې خپل رور هغوی ویلی او اوس روانې هم تر اوسه پورې په ما باندې چې نو خپل رور سبق وایي. خو د 8مه پورې ما د یوې جینۍ په کتابونو کې سبق ویلی چې کله به هغوی د یو کلاس نه پاس شو نو هغوی به خپل کتابونه ما له راکړل او ما به د هغوی په کتابونو کې سبق ووایي، ما بیا هغه بل چا له ورکړل. دغه هند کې دا سلسله روانه وه او بیا پکې په څه وخت کې حکومت چې نو کتابونه فری هم کړل. کالج ته چې کله زه لاړم په کالج کې دلته زموږ په دې سیمو باندې په ملکند باندې په بټخیله باندې په سوات باندې دلته کړکېژن او نه هېرېدونکي حالات راغلل او هغه زموږ ستاسو د مخې دا تېر شو چې هغې زموږ د مخونو نه خندا ویوړله، هغې زموږ د مخونو نه مسکا ویوړله. هغوی همدغې اپریشنونو او دغې سختو چې دی نو مونږ 10 کاله 20 کاله وروسته بوتلو. د هغې مسلو زه هم شکار شوی وم د څه وخت کې دپاره. د هغې کې زما په کالج کې مارکس ډېر زیات کم راغلل، بیا ما په یونیورسټۍ کې اپلای وکړله. په یونیورسټۍ کې ما ته ایډمیشن نه میلاوېدو، زما مارکس دومره کم و، خو چونکې زما جذبې او زما ارادې چې وې دا ځوانې وې او زما دا اراده وه چې یار زه به د خپل زما ډریم چې کوم دی دا به زه پوره کومه. په یونیورسټۍ کې زه داخل شوم او زه هغه کس وم چې کوم بالکل په لیست باندې په آخري نمبر وم او زما نه بعد بیا څوک په دغې بیچ کې داخل نه شو. زه پکې اخرنی وم، د نمبرو په لحاظ سره زه دومره کم وم. خو 4 کاله بعد چې کله زه د ملکند یونیورسټۍ نه راوتم نو الحمدلله ګورنر جنرال چې کوم ګورنر چې کوم د KP ګورنر ظفر اقبال جګړه د هغه نه چې نو ما ګولډ میډل غاړې ته واچوه او زه ترې راووتم. نو زما دا خیال دی ټولو ځوانانو ته زما دا پیغام دی چې چېرته هم حوصله مه بایلئ. پکار نه ده چې ستاسو غریبي او ستاسو غربت هغه په لاره کې خنډ جوړ شي ستاسو لرنینګ یا ستاسو د سبق. نو پازیټیو همیشه لپاره پازیټیو اوسئ، پازیټیو تھینکینګ کوئ. او زه یو شارټ سټوري ستاسو سره شیر کول غواړم چې ما د خپل یو ټرینر و زما تحسین الله صاحب د بلوچستان د هغه نه ما دا سټوري اورېدلې وه چې یاره د یو سیند په غاړه باندې یو ماشوم ولاړ دی او د سیند په زرګاو په سلګاو چپې راځي او واړه واړه میان راوړي، چپې واپس ځي او میان چې نو هغه ټوپونه وهي او مړه کېږي. دغه هلته کې چپې راځي او میان پرېږدي او چپې ته واپس ځي. یو ماشوم دی او هغه بار بار چې یو می رالي او د سیند ته واپس ورولي، یو می رالي او د سیند ته واپس ورولي. یو بابا د لرې نه دا منظر کتو نو ډېر زیات حیران شو، ډېر په حیرانۍ سره هغه راغی او د ماشوم نه یې تپوس وکړو چې بچی ته خو ماته ډېر زیات کم عقل ښکاري ځکه چې دا خو په زرګاو په لکاو میان دي او دا مړه کېږي او دا یو نیچرل پروسس دی، قدرتي عمل دی دا، نو ته خو دا نشې بچ کولی. نو هغه ته ډېر په معصومیت سره جواب ورکوی بابا دا خو ماته یقین دی چې زه دا ټول میان نشم بچ کولی، خو وایي نن چې په دې وړو وړو لاسونو کې کم میان راځي نو انشاءالله هغه بچ کېږي. نو زه ځوانانو ته دا ویل غواړم چې تاسو پازیټیو اوسئ. په ټول ملک کې که تاسو چینج را نه ولئ هېڅ خبره نه ده، خو د خپلې حصې یو مومبتي لږه رڼا دا ضرور راوړئ. ډېره مهرباني. تھینک یو سو مچ.